وبرکاته. زمونږ خوږ عزتمن قدرمن میلمه عمران خان صاحب راغلی د کراچۍ نه. موږ دی راغلی د تورغر د چکر لپاره. د تورغر څنګه علاقه ده، خوښه شوه یا ښه نه شوه، راځئ د ده نه معلومات واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. د تورغر خو څنګه درته ولګېده؟ تورغر خو ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی والا. ډېر کتلی یم کاغان ولې ګرده ځایونه مې کتلي والا. تورغر ډېر ښایسته ځای ده، جنت یو ټوکړه ده. ټیک دی. په دې علاقو خره بوټي دي، ورته دي ستا مېلمه ښه مهمان نواز خلک دي. دلته کې کشتۍ چلي، کشتۍ کې مې سفر وکړو. بره غرونو ته خو د غرونو کې مې سفر وکړو والا. ډېر ښایسته زندګي دلته کې تېرېږي. دا راته د تورغر کې درته داسې خاص څه ځای لکه ښکلی ښکاره شو؟ تورغر کې خو والا چې ټول خبره کوم اخلاقي خلک دی، مېلمه دوست محبت والا خلک دی ښه دی. او دې سره کې لږ ټایم مو 8 ورځې ما تېرې شوې، ډېر ښایسته تېرې شوې. और خصوصي طور کې زه دلته کې راغلی یم، یو هلک سره ملاوېدو والا یم سبا بله ورځ کې محمد نثنین صاحب سره چې چوټه ماشوم انسان کوم ځای سره تعلقات دي؟ چې ډډه مو سره تعلق ساتي تورغر کې. زه خصوصي دغه ویډیو په ترو باندې راغلی یم تورغر کتو لپاره. نو انشاءالله سبا بله ورځ کې هغه سره پلار سره رابطه شوې ده، هغه سره ملاقات به کېږي. او اوس ته خو راغلی یم سره به ګو د پول خوا ته چا بیا تعارف کړی پول باندې چکر و او داسې چکر مې و خو سړی ډېر یېرېږي. ساجد بھائی تمہارا دی بیڑو بارہ کلو معلومات راکا دا څنګه چې کم شیر ته چلیږي د دې سی حساب کتاب دی جیسے کہ هغه بیړۍ روانه ده اور تقریبا ډېر درنه بیړۍ ده سیند کې ډوبه روانه ده. دا پورې بیړۍ چوتي چې دا ډوبه روانه دي سي خو اثر کې دا پورې چې کومې روانې دا خو د علیپور نه راځي. علیپور مال بیړۍ دي، دې کې مال راوړي دي کلو ته سپلای کوي. ځینې بیړۍ پکې داسې سورلو بیړۍ دي، دربند ته ځیا راځي تګ راتګ دی. دا چې کوم د خوا کې ولاړې دا دې ټایم کې چې کوم د سیند پل دی دا بوکین چکرو لپاره چې کوم خلک راځي هغه چکرو لوبوي او څه بوکین یې جیب نه شي هغه به روزانه د ما د دې سیند څه خصوصیات دي دا چتېږي په کوم میاشت کې چتېږي بیا کوزېږي څنګه څومره حساب کتاب مطلب دی؟ دا سیند خو تقریبا په دې ګرمیانو کې چې کوم دی راخېږي د جولای اګست میاشت کې بهرنه د کوستان په دې غرونو باندې دا واورې چې کوم پرتې دا اوبه کېږي د هغې څخه راخېږي. او دا خصوصیت د دې دا دی چې دا اوبه سټاک کي لګه د دې نه کته پنجاب دا کوم فصلونه چې کوم دي ټول پنجاب د دې سیند اوبه مطلب دې اباسین دا مطلب هغې ته ټول ټرانسفر کېږي دا ټرانسفر کېږي. اوس دا اوبه چې کوم دی دلته سټاک کي کله چې اوبو کموت راشي نو بیا دا دې نه دا هلته سپلای. تاسو عمر څومره وخت تاسو دلته مطلب څه کار کوئ، څه کار پوسټ باندې دلته سرکاري یا پرایویټ وغیره یا بس یار موږ دې دغه څنګه پاک د بېروزګارو دې ټایم دی انشاءالله ماشاءالله کاروبار لحاظ څخه دا لږ ښه ده برابر ده. نه چکر مکر لپاره سیل لپاره چې کوم راځي هغه ډېره ښه ده. هغې لپاره تمہارا دا وایه دوباره چې موږ داسې راشو خپل نور مطلب سټاف سره زه راشم خپل ښه سټاف والا سره آیا موږ ته به داسې مهمان نوازي میلاو شي دلته کې؟ انشاءالله اوس به هم میلاو شي چې بیا راځئ بیا به لکه انسان خو یېرولو نه دی ماشاءالله لکه ورته زه شو ډېر ګرده. او بل دا ده چې یو ملاقات زما باقي دی حسنین والا سره. اور زه خو دا ویل غواړم که نه چې دا نه ویم چې یو قلم کاغان وغیره دا یو بس ځای دی منم ښایسته ځای دی خو ټول غرونه د جنت یو ټوکړه ده او ډېر ښایسته ځای دی او ټولو نه غټه خبره هریالي ټول چار چاپېره ښایسته غرونه دي اور خلک یې ډېر ښه خلک دی. اور خصوصي طور کې دې وخت کې چې سیند ډیم دی دلته کې واړه لامبي اور کشتۍ چلېږي. ډېر مزهناک موسم اور مزهناک ښکلې علاقه ده لکه. اور بس زه د عوام ته دا اپیل کوم چې بھائی تاسو هم یو پیرې چې کله کاغان ته ځئ یو کس دلې خوا چکر راولګوئ به د علاقه وګوره علاقه به انشاءالله خوښه به شي. زموږ د حکومت ته دا درخواست دی باید دا علاقه ښه ښکلې سیر سپاټۍ چکر ښکلې علاقه ده د پسماندګۍ په وجه باندې لږ شاته ده. حکومت ته دا درخواست دی باید د دې د روډونه د دې د سیر سپاټۍ د ځایونه دا برابر کړي چې دا هم د ناران او د کاغان په شان یو دغه جوړ شي. زما ټول مینهواله کتونکو ته دا درخواست دی چې طیب خان په دې مصروفیاتو وخت کې موږ له وخت وباسو موږ خواته راغی زموږ پوښتنه یې وکړه لهذا طیب خان تورغر کوم چینل جوړ کړی دی تاسو سره دې سلمونه کې لاس وکړئ دا سبسکرایب کړئ اور لایک یې کړئ دا ویډیوګانې اور انشاءالله په دې په ترو باندې به نوي راتلو والا خلک چې کوم دي هغه ښایسته ویډیوګانې به تاسو خواته راځي. ورسره د ګنټۍ دا نشان لازمي ووایي. صحیح ده؟ السلام علیکم.